أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. د دغو آیتونو ترجمه ده چې یاغه خلک چې ایمان هم راوړی دی آیا زه تاسو د یو داسې تجارت نه خبر کړم چې تاسو له به د یو دردناک عذاب نه نجات درکوي تاسو په خدا او د هغه په رسول باندې ایمان راوړئ او د خدای پاک په لاره کې سره د خپلو اموالو د خپلو ځانونو جهاد کوئ او دا تاسو لپاره ډیره بهتره ده که تاسو علم لرئ هغه به ستاسو ګناهونه وبخي او تاسو به داسې جنتونو کې ور داخل کړي چې په لمن کې نهرونه روان دي او په داسې پاکیزه کورونو کې هم چې همیشه پاتې کېدونکي جنتونو کې دي دا ډیره لویه کامیابي ده حضرت مسیح موعود علیه السلام لکه څنګه چې یو ځای کې فرمایلی دي چې زه هم د موسوي مسیح په قدم را لېږلی شوی یم او لکه څنګه چې حضرت عیسی علیه السلام د رحم او د معافۍ تعلیم ورکړی و نو زه هم د رحم او د بخښنې او د صلح او د امن چې کوم اسلامي تعلیم دی نو دې سره د محمدي مسیح په طور را لېږلی شوی یم او د مذهبي جنګونو د ختمولو لپاره راغلی یم او دا زمانه اوس د قرآن د تعلیم د خورولو زمانه ده د تورې د جهاد زمانه اوس نه ده خو د اسلامي تعلیم د خورولو لپاره د قلم جهاد او د تبلیغ جهاد به جاری وي او دغه جهاد د جاری ساتلو لپاره هم د ژوند د مال د وخت او د عزت قرباني د عزت د قرباني هم هغه شان ضرورت دی لکه څنګه چې د اسلام په
سر کې د قربانو ضرورت وو. دا زمانہ په دغه زمانه کې چې د معاشي برترۍ ترلاسه کولو لپاره په دنیا کې انتهایی کوششونه روان دي. خلکو دین خو هېر کړی دی او د دنیا طرف ته زیات رغبت دی. په تجارتونو کې برتري او د دنیاوي آسایشونو د ترلاسه کولو لپاره د دنیا توجه تر دنیا خپل توجه تر انتها د رسولو کوشش کوي لګیا ده. په داسې حال کې د دین د خورولو لپاره چې کومې قربانۍ دي همدا د خدا پاک د قرب د ترلاسه کولو وسیله ده او یو کامیابه تجارت دی، لکه څنګه چې خدا پاک فرمایلی دی. همدا په دغو آیتونو کې خدا پاک بیان کړي دي. حضور فرمایي دا کوم چې ما د کومو آیتونو چې ما تلاوت وکړو. نو دا زمانه چې د مسیح موعود زمانه ده، په دغه زمانه کې خو په خاص طور مالی جهاد یو اهم کار دی او دین بیا د نفس د قربانۍ تحریص هم پیدا کیږي او د خدای پاک رضا او قرب هم ترلاسه کیږي. خدای پاک د مال قربانۍ طرف ته په قرآن کې ډېرو ځایونو کې زموږ پام ګرځولی دی. یو ځای کې دا فرمایلی دي چې وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چې په تاسو څه چل شوی دی چې تاسو د خدا پاک په لاره کې خرچ نه کوئ. خدا پاک فرمایي چې هر څه خو د خدا پاک له طرفه راځي، هغه تاسو له درکوي او بیا تاسو د جزا لپاره دا وایي چې د هغه په لاره کې خرچ کوئ. نو که ایمان لرئ، که په خدای پاک یقین لرئ، نو د دې غوښتنه بیا هم دا ده چې د هغه په لاره کې قربانۍ کوئ. بیا یو ځای کې د تنبیه په صورت کې خدای پاک فرمایي چې انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، چې د خدای پاک په لاره کې خرچ کوئ او په خپلو لاسو ځان په هلاکت کې مه اچوئ. نو د خدای پاک په لاره کې دغه ورکړي مال نه چې څوک خرچ نه کوي، هغه ځان په هلاکت کې اچوي. نن سبا دا مالی جهاد دی چې د نفس د جهاد وسیله هم جوړیږي. انسان خپل ډېر خواهشات په شا پرېږدي او د دین د ترقۍ له خاطره قربانۍ کوي. نو دا د نفس جهاد دی. د خدای پاک فضلونه هغه جذب کوي او بیا هغه او دغه نسل د بې شمېره فضلونو وارث کی. خدای پاک د چا قرض نه ساتي. خدای پاک د یو داسې تجارت خبر ورکړی دی چې د دنیا او د آخرت فائدې نتیجه دی او د عذاب نه بچ کوونکی دا تجارت دی. د دنیا تجارتونه خو صرف د دنیا فائدو لپاره دي، خو خدای پاک سره چې کم تجارت شوی وي هغه د دنیا او د آخرت د دواړو د انعامونو انسان مستحق کی. حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وایي چې خدای پاک د چا قرض نه ساتي. په نیک نیت د هغه په لاره کې چې کومه قرباني شوې وي نو هغه سوچند هغه زیاته کې. خدای پاک په قرآن کې یو ځای کې فرمایي ومثل الذین ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
چې د هغه خلکو مثال چې خپل اعمال د خدای پاک د رضا غوښتنه کې او په خپلو خلکو کې ځینو له مضبوطۍ ورکولو لپاره خرج کوي د یو داسې باغ په شان دی چې په اوچت ځای کې وي او که ورته تیز باران پوشي نو هغه څو چنده زیات خپله میوه راوړي او که تیز باران ورته ونه رسي نو پرخه ور لپاره کافي وي او خدای پاک هر هغه څه چې تاسو کوئ ورباندې جوور نظر لري نن د خدای پاک په فضل احمدیان دي چې د دین له خاطره د مال قربانۍ په اهمیت باندې پوهیږي دوی د پرخې په شان که لږې پیسې ورکوي خدای پاک ورته میوه بې انتها ولګوي او د جومات ترقۍ د دې ګواهي ورکوي غریبانان خلک دي چې معمولی قرباني کوي او خدای پاک بې انتها میوه ورته ولګوي په خاص طور چې کم غریبانان احمدیان دي او لږې وسیلې لرونکي چې کوم احمدیان دي عموما دا کتل شوي دي چې هغوی زیاتې قربانۍ کوي د دې ډېر مثالونه دي حضرت فرمایي چې زه وخت په وخت بیانوم هم او نن به هم بیانوم دا مثالونه هغه خلکو هغه احمدیانو لپاره چې اسوده حال دي په کار چې د هغوی پام دې طرف ته وګرځي چې هغوی دې مونږ ګوري چې د هغوی معیارونه څه دي غریبانان احمدیان خو چې کله د مال قربانۍ کوي نو هغوی د خپل د نفس او د خپل د ژوند جهاد هم کوي لګي په افریقا کې قربانۍ کوونکي بې شمېره داسې احمدیان دي پاکستان کې هم داسې شته په هندوستان کې هم داسې شته چې هغوی خپله روټۍ قربانۍ کوي اوږې پاتې کېږي او د مال قربانۍ کوي په خپله بیماران یا ماشومان بیماران وي خو پیسې په داروګانو باندې خرج کولو په ځای چنده ورکولو له هغوی ترجیح ورکوي او بیا خدای پاک د هغوی دغه قربانۍ بغیر د بخښنې نه پرېږدي بلکې ځینې وخت هغوی دومره زر د خدای پاک د فضلونو وارثان شي چې انسان ورته حیرانېږي او دا خبره د هغوی لپاره د ایمان د زیاتۍ سبب جوړیږي نو دا خبره خو چېرته د یو کمزوري احمدي په زړه کې هم نه ده راتلل پکار چې خدای پاک هغه قرباني چې په نیک نیت شوې وي هغې باندې بخښنې نه کوي د خدای پاک خزانې خو لامحدوده دي هغه زموږ د یو څو پیسو حاجت نه لري دا قربانۍ چې خدای پاک غواړي د مونږه نو په دې خو دا خو دې لپاره دی چې موږ ته د نورو فضلونو وارثان جوړولو لپاره موقع موږ له راکوي حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل جومات کې د قربانۍ دغه روح داسې پیدا کړی چې د هغوی د زمانې نه واخله تر ننه پورې دا نظارې موږ ته ښکاري چې د جومات خلک خپل ضرورتونه په شا پرېږدي او د جومات ضرورتونو لپاره خپلې قربانۍ وړاندې کوي او کوم کامونه چې ترقي کوي نو همدغه د هغوی طریقه وي هم په دې بیا خدای پاک فضل هم فرمایي دا منونکي د دغه خبره ادراک لري چې کومه خبره رسول کریم فرمایلی ده چې د اور نه ځان بچ کړئ که په نیمه کجوره خرج کولو چې کوم استطاعت دی که په دې هم کولی شئ یعنې که ستاسو توفیق دومره دی نو دام ورکړئ او په دې ځان د اور نه بچ کړئ بیا وی فرمایل چې بخل نه ځان ساتئ همدا بخل و چې پخواني کامونه په تباه شوي وو
د صحابه خو حل دا و دا ویل کېږي چې کله هغوی دا وایي چې کله به رسول کریم د مال تحریک وکړو نو دوی به بازار ته تله مزدوري به یې کوله او څه چې لږ ډېره مزدوري به چې ورته میلاوه شوه نو هغه ګټه به یې راوړله او د رسول کریم په خدمت کې به یې وړاندې کړه نو خدای پاک هغوی ته همدغه شان قربانۍ کوونکي خدای پاک د هغې رښتونی غلام ته ورکړی دی د هغې بې شمېره مثالونه دي په تاریخ کې داسې رونو ذکر ملاویږي چا چې داسې قربانۍ کړې وي چې انسان ورته حیرانېږي او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ذکر هم فرمایلی دی هغوی فرمایي زه د خپل د جماعت په مینه او په اخلاص باندې حیرانېږم هغې کې ځینې داسې چې ډېر کم معاش لري لکه څنګه چې میا جمال الدین او خیر الدین او امام الدین کشمیري زما کلي سره جفت اوسېدونکي دي دې درې واړه غریبانان وروڼه چې شاید د درې ونو یا د څلورو انو مزدوري کوي هره ورځ خو ډېرې په سرګرمۍ چې کومه د میاشتې چنده د پای کې شامل دي او د دوی ملګري میا عبدالعزیز پټواري په اخلاص هم زه حیرانېږم چې د معاش د قلت نه باوجود یو ورځ هغه 100 روپۍ راکړي چې هغه او دا وایي چې زه دا غواړم چې دا د خدا پاک په لاره کې خرج شي دا 100 روپۍ کېدای شي چې هغه غریب ډېرو کلونو کې راغونډې کړې وي جمع کړې وي خو د خدای پاک جوش د خدای پاک د خدای پاک لپاره چې کم جوش دی هغه ورله د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو جوش وروستو نو د جماعت په تاریخ کې د دغه قربانۍ کوونکو نامې محفوظ دي دغه خلک چې د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو د یو خاص جوش لرلو هغوی ډېرې که د یو خاص جوش لرلو حضور فرمایي چې د یو بل زبر ذکر به مو کومه د معذور او غریب و نامه حافظ محی الدین صاحب و د دې طبیعت کم ډېر جوش و چې هغې به د سلسلې خدمت کوي د لپاره به قرباني کوي حالانکه ډېر په تنګۍ کې به ګزاره کوله او د معذورۍ په وجه به څه کار هم نشو کولی څه کار هم نه و د هغوی خلکو به حضرت مسیح موعود علیه السلام پخوانی خادم چې دا وګڼل نو څه تحفې به هم ورله ورکړي خو د حافظ صاحب اصول دا و چې هغوی د دغه قسمه پیسې چې د تحفې په طور به دوی ته میلاوې دي هېچېرې به خپل ذاتي ضرورتونو باندې به هغوی نه خرج کولو بلکې هغه به د سلسلې خدمت لپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې به یې وړاندې کړي او هېچېرې یو تحریک هم د حضرت مسیح موعود له طرفه داسې نه و شوی چې پکې هغې برخه نه یې اخیستی که یو دو پیسې که هغې پکې ورکولې خو برخه به پکې ضرور اخیسته حضور فرمایي چې اوس یوه پیسه په هغه زمانې کې د یوې پنی برابر تاسو وګڼئ خو بهرحال برخه به یې اخیسته او د هغوی د حالاتو مطابق دا معمولی قرباني هم غیر معمولی قرباني وه او ځینې وخت به داسې کېده چې حافظ صاحب به اوږې پاتې شو او دا خدمت به یې کولو نو دا خلک چې د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره د هر څه قربانولو لپاره به هر وخت تیار وو نو بیا د دغو خلکو قربانو ته هم خدای پاک د مینې په نظر وکته او هغه میوه ورته ولګوله چې نن د دې نسلونه هم خوري نو هغه خلک چې دغو د مشرانو او د صحابه اولاد دي دې ته پکار ده چې تل دا خبره وړاندې ساتي چې نن که په دوی د خدای پاک فضلونه دي نو د هغو خلکو د قربانو په وجه دا فضلونه دي دا کوم خلکو له چې خدای پاک کشایش ورکړی دي دې ته د خپلې جایزې اخیستل پکار دي چې آیا د سلسلې د خدمت لپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام مشن د ودې لپاره د هغې د قربانو معیار په دغه سوچ زیاتېږي لګیا دي کوم سوچ چې د دې د مشرانو نن هم په جومات کې د غریبانو اکثریت دی
چې د قربانۍ اعلی معیارونه قایموي. نو جومات کې چې کوم خلک د ګټې په لحاظ په ډیر اوچت مقام دي هغوی ته هم خپل جایزه اخیستل پکار دی. خدای پاک او د هغه رسول دا کمې قربانۍ چې په اخلاص شوي وي د هغې قدر کوي، لکه څنګه چې په یوه موقع رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي چې یو درهم د 1,00,000 درهمو په مقابله کې نن مخکې شوی دی. صحابه ورته عرض وکړو چې څنګه؟ نو رسول کریم وفرمیل چې یو تن سره 2 درهمو نو هغه د 1 درهم قرباني ورکا، او یو بل تن و چې بې شمېره دولت او جایداد و او هغې کې هغه د 1,00,000 درهمو قرباني وکړه. نو په ظاهره دا 1,00,000 درهم ډېر لوی رقم دی، خو د هغه غریب د قربانۍ د جذبې په مقابله کې د دغه 1,00,000 درهمو د خدای پاک په نظر کې هیڅ اهمیت نه و. نو د خدای پاک مخې ته د قربانۍ معیار د جذبې او د نسبت دی، د مقدار نه. ځینې خلک چې دا وایي چې جومات د غریبانو چندې اخلي، نو ځینې خلک داسې وي چې دا راته لیکي ځینې وخت، خو دا صحیح نه ده. دا خلک دي چې اصل کې د دې په زړه کې حسد دی، د دې خپل دنیوي ترجیحات دي، د خپل خواهشاتو پوره کولو لپاره د نورو نامې اخلي. د خدای پاک په فضل د جومات اکثریت نن هم داسې دی چې دې قربانۍ کوي. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم صحابه دي د هغې قربانۍ وړاندې ږدي او په خپل هم قربانۍ کول غواړي او کوي بغیر د وینا. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې د مخلصینو په قربانو باندې عمل کوونکي چې کوم خلک دي، نو د هغوی داسې مثالونه دي چې نن هم موږ ته ښکاري، لکه څنګه چې ما وویل چې په رپورټونو کې ذکر کېږي او زه کوم هم په حیرت انګیز طور د مال قربانۍ کوي. د افریقې چې کوم لرې ملکونه دي د هغه ځای اوسېدونکي چې کوم مخلصین دي چې په دنیا کې د دین د خورولو، د اسلام د خورولو، د دین د غلبې لپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام مددګاره او مرسته کوونکي جوړېدل غواړي. دا هغه خلک دي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه ارشاد ځان ته وړاندې ږدي او قربانۍ کوي چې پکې هغوی دا فرمایلي وو چې تاسو لپاره ممکنه نه ده چې مال سره مینه کوئ او خدای پاک سره هم صرف د یو سره مینه کولی شئ. نو خوشقسمته هغه تن دی چې خدای سره مینه کوي. او که تاسو کې څوک داسې دی چې د خدای پاک سره مینه کوي او د هغه په لاره کې مال خرج کوي، نو زه یقین لرم چې د هغه په مال کې به هم د نورو خلکو په نسبت زیات برکت ورکړی کېږي، ځکه چې مال په خپله نه راځي بلکې د خدای پاک په اراده راځي. نو کوم تن چې د خدای پاک لپاره ځینې برخه د مال پرېږدي نو به ضرور هغه بیا مومي. دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام ارشاد دی او نن هم موږ د دې نظارې ګورو چې څنګه خلکو د خدای پاک په لاره کې چې د مال قرباني وکړه نو څنګه خدای پاک هغې ته هغه واپس هم کړه. یو ځای کې په یو ماحول کې کار کوونکي دي، خو د احمدي په مال کې خدای پاک برکت ورکوي، برکت بخي او بل ته هغه برکت نه ملاویږي او دا خبره بیا د هغې په ایمان کې د اضافې سبب جوړیږي. حضور فرمایي لکه څنګه چې ما ویلي وو چې د مخلصینو یو څو مثالونه به وړاندې کوم. نو په وسطي افریقې کې ریپبلیک اف سنټرل افریقا کوتومباله یو ځای دی، د هغه ځای یو نومبای دی عیسی صاحب، وایي ما 9 میاشتې مخکې بیعت کړی و او د کال 2014 نه
ما سره یو پلاټ و چې ما په بیه اخیستی و کور جوړولو لپاره، خو پیسې را سره نه راغونډې دي چې کور پې جوړ کړی شم. جومات کې چې شامل شوم نو د چندې د اهمیت او د برکاتو باره کې به ما اورېده چې څوک هم چې د خدای او سم چې د خدای پاک په لاره کې لږه ډېره قرباني ما کولی شو ما کوله. او دا به مې اورېده چې څوک هم چې د خدای پاک په لاره کې وي لږ هم قرباني کوي نو دا به مې اورېده چې خدای پاک د هغې کارونه اسان کړي او د اعمالو نفوسو کې ورله ترقي ورکوي. نو بهرحال وایي زما زړه ته یو ځل خیال راغو چې کله موږ غیر احمدیان وو نو ما یو ځل هم د خدای پاک په لاره کې چنده نه وه ورکړی او نه دې باره کې چې موږ ته تحریک کړی و نو اوس راته تحریک شوی دی. نو مبایونو ته عموماً د طریق جدید او د وقف جدید چندو لپاره ویلې کېږي. نو چې ما ته چې ویلی شو نو ما په وقف جدید کې 1500 صفه ادا ورکړه او خدای پاک د دې اجر داسې راکړو چې یو ملګري د کور لپاره 10,000 خښتې جوړولو راته پیشکش وکړو بیا راته خښتې جوړې هم کړې. هلته به خپله حضور فرمایي د سیمنټ بلاکونه جوړېږي. نو دغه شان د کور تعمیر زما شروع شو او د ډېرو کلونو راځي چې مې انتظار ورته وي کور مې مکمل هم شو. نو ما ته یقین دی چې دا د خدای پاک په فضل شوی دی ما خدا طاقت نه لرلو ناممکنه مو ما لپاره. قازقستان چې سابقه چې کوم روسي ملکونه ریاستونو یې کې دا یو ریاست و د هغه زه یو ملګری دی داورین صاحب دی وی چې یو څو ورځې مخکې ما ته د معلم صاحب پیغام ملاو شو چې سږ کال ستاسو د اهلیې و د وقف جدید چنده ډېره کمه ده او د فهرست په آخره کې ده که ممکنه وي نو کم از کم 15,000 تنګې په دې کې ورکوي. نو ما سوچ وکړو چې دا وخت زما اهلیه بیماره ده ماشومه کېدونکې دی اپریشن به یې کېږي نو بهتره دا ده چې زه 15,000 ورکړم. نو څنګه چې ما پیسې ولېږلې نو تقریبا 6 منټو وروسته ما له سکول له طرفه اطلاع راغله چې ما د یو یتیم کې فعالیت هم کولو او زما ماشومان هم زیات دي نو د هغه ځای حکومت د 100,000 تنګې راکولو فیصله وکړه ما ته. نو دا خبره وي زما لپاره د ایمان کې د اضافه سبب شو چې خدای پاک په فوري طور ماله پیسې واپس کړي. بیا قرغیزستان یو بل ریاست دی د هغه ځای یو ملګری دی حرمت صاحب د سرو زرو په د سرو زرو په کان کې هغې کار کوي او 6 میاشتو پس ته چنده ورکوي او تېر کال هغوی د 2 ماهۍ چنده ورکړه نو د 1000 نه زیات 6,000 سوم د قرغیز چې کومه کرنسي د هغې ورکړې وه. په پوښتنه هغې دا ویل چې چونکې په ټوله دنیا کې ګراني ده نو د دې په وجه د جوماتي اخراجاتو کې هم زیاتې شوي وي نو ځکه ما د 1000 نه زیاته چنده زه دې ځل ورکوم. او سږ کال هم هغوی چې د لومړۍ 6 ماهۍ چنده ورکړه نو هغه هم د 6,000 زیاته ورکړې وه. نو دغه شان تقریبا 40% زیاته چنده هغوی ورکړې وه. دا د خدای پاک مرضي او د هغې د رضا د غوښتنې مثالونه دي چې چا دې ته تحریک نه و کړی خو هغوی د ضرورتونو په لحاظ په خپله کوشش وکړو چې زه زیاته چنده ورکړم. نو خلک بیا دا وایي چې غواړي ولې موږ نه غواړو موږ خو د خدای پاک پیغام مخکې رسو چې د خدای پاک په لاره کې قرباني کوئ. نو حضور فرمایي چې فلپاین یو بل ملک دی د لرې علاقې د هغه ځای مبلغ وایي چې د خدای محمدي صدر چې ما د وعدې مطابق د وقف جدید ادایګي کړې خو کال ختمېدو نو زړه کې خواهش پیدا شو چې د وعدې نه زیات ادایګي کول پکار ده. نه هغوی د خپل د مرحوم والد او د والدې او د سخر په نامه هم 1,500 چنده په وقف جدید کې ورکړه او په دغه ورځو کې د مقامي میونسپلټۍ په دفتر کې د ریسک ریډکشن مینیجر په طور باندې دوی په کانټراکټ کار کولو او د نوي کال د چټیانو پس څنګه چې کار لا ورغلم
نو مقامي چې کوم معیار هغې زما نوکري پخه کړه او زما تنخواه هم 2 چنده زیاته کړه. حالانکې تېرو څلورو کالو راسې ما په کانټراکټ کار کولو او بار بار درخواست باوجود هم زما نوکري نه پخېده. نو اوس ماته یقین شو چې دا قرباني چې کومه ما کړې وه دا همدغې میوه ده. خدای پاک یقینا زموږ د وهم او ګمان نه هم زیات موږ ته بخښنې موږ ته کوي. کیمرون د افریقې یو ملک دی. د هغه ځای مربي وایي چې یو زلمی هلک دی یوسف صاحب، هغوی احمدیت قبول کړی دی. هغوی غریب دی، په موټر سایکل باندې سورلی هغوی اخلي او محمد یوسف صاحب وایي چې کله نه ما احمدیت قبول کړی دی او د مربي صاحب په وینا ما لږه ډېره چنده ورکول شروع کړی دی، نو زما حالات بدلل شروع شوي دي. زما زړه ډېر مطمئن دی او زما په ژوند کې ډېر څیزونه دي چې اسانه شوي دي. اصل څیز د زړه اطمینان دی. دوی وایي چې زما زړه مطمئن دی په چنده ورکولو. نو اوس ما اراده کړې ده چې صرف په وقف جدید کې نه بلکې په ټولو ضروري چندو کې به زه برخه اخلم، ځکه چې په دې کې ما لپاره او زما د کوروالاو لپاره برکت دی او دا د امام مهدي علیه السلام برکت دی چې ما د روحاني سکون ملاو شوی دی او زه ډېر خوشحاله او مطمئنه یم. نو دغه شان خدای پاک مددګاره پیدا کوي. تنزانیه د مشرقي افریقې یو ملک دی، روموما ریجن دی، د هغه ځای یو لږ دی. ملاوي صاحب دی وایي چې زما 20 کاله عمر دی او ما د چندې ډېر برکتونه لیدلی دي. کرونده کوم او سخت کال چې د وقف جدید د چندې د اداګۍ لپاره چې ما نیت وکړو او چې کوم فصل چې شوی هغه مې حکومت له ورکړی و او که ما نورې ورځې انتظار کړی وی نو ممکنه وه چې زما د فصل زیات قیمت ماته میلاو شوی وی، خو ما بیا به چنده نه شوه ورکولی، وخت به تېر شوی وی. خو بهرحال ما چې کله ادارې سره رابطه وکړه نو هغه ورځو کې چې کومې پیسې د فصل زمیندارانو ته میلاوي دي هغې نه زیاتې پیسې ماته میلاوي شوې او په دې ما د وقف جدید چنده ورکړه. نو هغه ادارې دا وایي چې خلک خپل فصل ودرئ چې هغوی ته زیات قیمت میلاو شي، خو تا ته ستا د ایماندارۍ انعام میلاویږي لګیا دی. دوی وایي چې زه دا ګڼم چې خدای پاک زما نیت نتیجه ما ته ښودلی چې زه په اسانۍ د هغه په لاره کې قرباني وکړی شم. د کرغزستان یو ملګری دی روزمت صاحب د وقف جدید چندې باره کې چې دا ډېر اهمیت لري او دې سره زما تعارف هم ډېر دلچسپه دی. ما ته یاد دی چې کله زه متعارف شوم جماعت احمدیه سره نو ما مبلغ نه دا تپوس کړی و چې د جومات ټول اخراجات څوک برداشت کوي. نو هغه ما ته تفصیل ویلی و چې څه کارونه دي د جومات او د خلافت نظام دی، بیا تحریکات دي مختلف او وقف جدید او نور د مال قربانۍ د هغې باره کې راته ویلي وو. نو دې نه مخکې دغه قسمه مالي نظام باره کې ما نه چېرته اورېدلي وو نه مې چېرته دا لیدلی وو. ما په لومړي ځل د نظام دا خبرې اورېدلې وې او بیا ما د حضرت خلیفة المسیح رابعه رحم الله تعالی په دور کې د بیعت نه پس ته هره میاشت چنده ورکول شروع کړې وه او ټول ژوند ما د چندې بې انتها برکتونه لیدلي دي. جومات کې شاملېدو نه مخکې زه خپل د کوروالاو سره د کرایې په فلایټ کې اوسېدم. ډېره په ګرانه مونږ ژوند تېرولو. په مختلفو ځایونو کې ما کار کړی دی، د قسمه پرسۍ حل مې و، نه جایداد و نه څه مستقله ګټه وه زما. د چندې په برکتونو الحمدلله اوس ما خپل پوره کور جوړ کړی دی او دا وخت زما روزګار هم د مستقل نوعیت دی، کار هم ګران نه دی او تنخواه هم ډېره ښه ده. دا هر څه د چندې په وجه خدای پاک فضل ده فرمایلی دی. ټوګو د مغربي افریقې یو ملک دی. د هغه ځای مبلغ انچارج وایي چې یوه احمدي ښځه وه چې ورسره د وقف جدید د چندې پیسې نه وې، نو هغوی د خپل د کور استعمال لپاره
سبزي کرلې وه نو هغه سبزي به هغه بازار ته تله خرڅوله خرڅه یې کا او خدای پاک سره چې کوم لوز کړی و د وقف جدید هغه پوره کو پیسې ورکې دا ډېر معمولی څیز و د هغه مثالونه دي چې صحابه بازار ته تلو کار به کولو یا حافظ صاحب چې څه تحفه به هم چې ورته ملاوه شوه به ورکه په چنده کې دغه شان یو ممبر حمزه صاحب چې هغې سره د وقف جدید چنده ورکولو لپاره پیسې نه وې نو هغوی سره چرګې وې نو هغوی 9 چرګې خرڅه کړې وې چنده یې ورکړې وه نو دا غریبانان خلک دي چې د خدای پاک د رضا له خاطره قربانۍ کوي عمده خلک دي چې د پخواني مشرانو زبرګانو یادونه هم تازه کړي بیا د انډونیشیا یو ملګری دی ایمان هدایت صاحب دی وی چې زه پیدایشي احمدي یم مخکې خو ما صرف د یو ممبر په طور چنده ورکوله احمدي د نو عادت جوړ شوی د چندې خو د طریقې جدید د وقف جدید په قربانو کې مې برخه نه اخیسته نو په دې زما ټولو وروڼو ماته د دواړو طریقاتو په حواله وي زما پام وګرځولو چې صرف د جماعت احمدي ممبر کېدو په وجه چنده نه ورکوي بلکې مونږه د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو لپاره د مال په قربانۍ کې برخه اخلو نو زما هم دلچسپي پیدا شو په طریقې جدید او وقف جدید کې د برخه اخیستو نو امام په دواړو طریقاتو کې د مال قرباني شروع کړه او دې کې برخه اخیستو نه پس ته برخه ورکولو نه پس ما په ژوند کې ډېره تبدیلي محسوسه کړه او زه ځان د خدای پاک د جغت محسوسوم او ما د جماعتي ذمهواري هم راکړې شوه دغه شان د رزق په معامله کې هم خدای پاک د خپلې مینې اظهار ما سره وکړو نو د ټولو نه زیات د خدای پاک دغه قول چې که تاسو په ګرځېدو ماله جغت راځي نو زه په منډه تاسو له درځم نو دا ما د چندې په برکت په پوره کېدو ولیدو د ملبن آسټرالیا یو ملګري د خپل واقع لیکي چې د وقف جدید د مالی کال د اختتام نه یو څو هفتې مخکې تحریک وکړی شو چې کم خلک په مالی طور مستحکمه دي هغوی په وقف جدید کې د کم نه کم د $500 ادایګي وکړي دوی وی چې ما وقف جدید لپاره $4,000 ورکړي وو ما سره 5,000 نه وو خو زما په زړه کې شدید د خواهش پیدا شو چې د وقف جدید لپاره $5,000 ما ته ورکول پکار دی نو د جمعې نه په واپسې ما دعا شروع کړه دی په ښه حالاتو کې وو خو بیا هم د خدای پاک ویره دی په زړه کې لرله یو شوق یو خواهش و نو دعا طرف ته د دې تحریک پیدا شو نو ما دعا وکړه کاروبار کوم نو یو ورځ وی د دفتر نه چې لږ وخت لپاره بهر راووتم د بریک لپاره وقفې لپاره او دا دعا مې کوله چې په دغه چندې کې به څنګه برخه اخلم خدای پاک د مال توفیق راکړي نو زه چې کله واپس راغلم دفتر ته نو زما د کاروبار چې کوم ملګری دی شریک چې سعید هغه دفتر ته راغلو او ورې بند کو او ډېر په خوشحالۍ را سره لاس ملاو کو راته وی چې ډېر لوی خبر دی او نور تفصیل راته وی چې د یو نوي کاروبار لپاره یو زموږ ګاګ دی چې هغه د سیټ اپ خاص کړی دی او فیس یې 10,000 دی چې پکې به 15,000 زموږ دواړو برخه ته راځي 15,000 نو زه فورن پوه شوم چې زما دعا قبوله شوه او زما چې کوم هغه ملګري هغه ته ما وویل چې ما څه دعا کوله څنګه خدای پاک زما مدد وکړو او ما ته یقین دی چې خدای پاک زما د دعا جواب راکړی دی نو په دې راته هغه ملګري وی چې د چندې کې ورکولو لپاره $5,000 چې کوم دي ډېر زیات دي او بیا یې راته وی چې زه ستا دعا په وجه ما ته هم دا فایده وشو نو زه به پکې برخه اخلم او چې کومې پیسې چې ته ورکوې کې به نیمې زه ورکوم خو ما ورته وی چې نور هم ډېر خیراتي کارونه دي کې هغه برخه اخیستی شو 15,000 خو د وقف جدید دی او دا به زه پخپله ورکوم باره خدای پاک زما دعا او خواهش قبول کو په ما باندې احسان فرمایلی فجي هم د یو لرې علاقه ده نو باید دلته یو زین البیگ صاحب 2-3 کاله مخکې هغوی بیعت کړی دی په ابتدایي طور چې کله دی په تحریکاتو کې شامل کړی شو نو لوز د دوی د یو معمولي رقم و
خو بیا څه موده پس په چندام کې هم دوی شامل شو. خو سږ کال چې کوم زما خطبات وو او د نظام اهمیت هم دوی چې خبر شو چې هغه واورېده، نو دوی په خپله په خپل چې کوم لوزونه وو د تحریک جدید او د وقف جدید هغه یې زیات که 10 چنده او ادایګي مو کا. او بیا د چنده عام په حواله هغوی چې هر هفته چې کومه ګټه د هغوی کېږي نو هغه هم د شرع مطابق هغوی په هغې چنده ورکوله او ډېر باقاعدګۍ سره هر هفته به دوی د خپل د تنخواه ټولې چندې به دوی خپل د تنخواه نه ورکوي. دا نو مبین بیانوي چې کله چې بیمه په چندې کې اضافه وکړه بیمه ته به نوکرۍ کې هم ترقي میلاوه شوه او جنوري کال 2024 نه په تنخواه کې به نور اضافه زما وشي انشاءالله. وایي که څوک د چندې برکت نه خبرېدل غواړي نو ما نه دې تپوس وکړي. د مایکرونیشیا مبلغ د شرجیل صاحب هغې وایي دلته یو نومبای د سامن صاحب د مال قربانۍ په حواله چې هغه د هغې پام وګرځولی شو او ورته وویلې شو چې دا چنده موږ د خدای پاک د مینې د ترلاسه کولو لپاره کوو، څه ټیکس نه دی او خدای پاک دې ته قرض حسنه ویلي دي. نو په دې هغې هر هفته چنده ورکول شروع کړه او څه موده پس د هغې دا وی چې مخکې به زه چې ګرجې ته تلم او پیسې به مې ورکولې نو په ژوند کې به مې هېڅ فرق نه راتله. خو چې کله ما د خدای پاک په لاره کې د مال قرباني شروع کړې ده جومات ته چې راغلمه نو خدای پاک په داسې ذریعه زما ضرورتونه پوره کړي چې زه حیران پاتې شم. ځینې وخت د پیسو حاجت وي او څوک راشي پیسې راله راکړي، کله د خوراک څه کمی وي نو په کور کې ناست یم خدای پاک د چا په ذریعه دا ضرورت زما پوره کړي. نو د خدای پاک په فضل سامن صاحب هم د خپل د وس نه زیاته د مال قرباني کوي. د تنزانیه امیر صاحب لیکي چې یو ملګری دی بشیر صاحب هغوی په وقف جدید کې خپله د خپل د کوروالاو 40,000 شلنګ چنده ورکړې وه. د دې اهلیې تپوس وکړو چې د کور حالات دومره ښه نه دي بیا چندې کې ولې دومره پیسې ورکوئ. نو هغې جواب ورکړو چې فکر مه کوه، د خدای پاک په لاره کې چې کوم څوک د مال قربانۍ کوي نو خدای پاک هیڅ ټیم نه ضایع کوي، هغه به دا ضرور زیاتوي او راکوي به. یو څو ورځو پس هغوی ته د 2-3 مختلفو ذرایعو نه داسې کار میلاو شو چې صرف دا نه چې چندې پیسې ورته واپس میلاوې شي بلکې یعنې زیاته ګټه وشوه. هغوی وایي چې زه خو مخکې نه خبر وم خو زما اهلیې په خپلو سترګو د چندې برکتونه ولیده، د هغې ایمان هم زیات شو. د جرمني نېشنل سیکرټري د وقف جدید لیکي چې د ماینز جومات یو هلک و سبق ویونکي، هغې د وظیفې خواست وکړو حکومت ته د سبق لپاره څه پیسې پکارې وې او دا یې وایي چې زما سمستر شروع کېدونکي دی او پیسې راسره کمې دي او بل طرف ته د وقف جدید کال هم ختمېدو او دوی د خپل خاندان والاو چې کومې وعدې وې هغه هم پوره کول وې. خو بهرحال چې چېرته چې خواست کړو نو امید یې لرل چې هلته نه به د وظیفې پیسې میلاوې شي، خو هلته نه ورته انکار وشو چې کومې پیسې وې هغوی په خدای پاک باندې توکل وکړو په چندې کې یې ورکړې او دې نه پس سمستر پوره کړو نو خدای پاک په ښه نمبر هغوی کامیاب هم کړه او د هغه متعلقه ادارې له طرف ته مخکې خو چې انکار شوی و او بیا ناڅاپه 4,000 یورو برابر پیسې د هغې په اکاونټ کې راغلی. وایي دا خو زما ایمان دی چې دا د قربانۍ په وجه و. د انډیا یو ځای د سامتواړي د حافظ احمدي سراج صاحب هغوی وایي چې ما د مال قربانۍ برکتونه په خپلو سترګو لیدلي دي. وایي چې د وقف جدید چندې باقي پاتې وې د کووډ د بیمارۍ په وجه او 2-3 کالو راځي د دې د باغونو چې کوم لرګي وو هغه د باران د اوبو په وجه ضایع کېدل لګیا وو. د کم ګاګ چې ترې اخیستی وو لوز یې ورسره کړی وو نو هغې ادایګي نه کوله د پیسو، خو بهرحال دوی ګاګ لټولو څوک ورته میلاوېده نه
نو دوی وایي چې کله د وقف جدید انسپکټر راغله او د وقف جدید چنده را نوښته نه وي دوی فورا 2000 روپۍ راوباسله ورکې په چنده کې نو د 2 ورځو کې دننه چې کوم ګاهک و چې قیمت یې دوی سره په خبره کړې وه خو سامان یې نه اخیستو هغه راغلو 20,000 یې ورکړه 20,000 روپۍ ورکړې او ټول مال یې یوړو نو زما خو همدا ایمان دی چې چندې په برکت خدای پاک 2000 زیات کو 20,000 یې ماله واپس کړه یعنې کم سامان چې د کلونو راڅخه ضایع کېده هغه بیا هم ضایع کېدی شو د کینیډا یوه لجنه ده ممبره هغه وایي چې جنوري په لومړۍ هفته کې چې کله د وقف جدید نوي کال اعلان وشو نو ما وایي زما دا خواهش و چې زه خپله د خپلو بچو چنده ورکړم او چې کله د بینک صورتحال مې وکتو نو هلته هېڅ هم نه و وایي بهرحال ما دعا وکړه چې خدای پاک د غیب نه ما لپاره هم داسې سامان پیدا کړي چې چنده ورکړی شمه بیا د یو څو ورځو پس چې ما بینک اکاونټ کې وکتل نو په هغې کې $300 راغلي وو او دا هم هغومره پیسې وې چې کومې ما د خپل له طرفه او د خپلو مرحومینو له طرفه په چندې کې ورکول غوښتی ما به فورا په دې د خدای پاک شکر وکړو او په چندې کې ما پیسې ورکړې بیا د کینیډا یوه بله ښځه ده هغوی هم خپله واده زیاته کړې وه او ټوله ادایګي کړې وه نو په بله ورځ د ټیکس ډپارټمنټ نه د ریونیو ډپارټمنټ نه د زیاتو پیسو چک دې ته واپس ملاو شو او $900 یې دا چې دې ته ملاو شوی وی نو دوی چې دا هماغومره پیسې وې چې څومره چې ما ورکړې وې د تنزانیا یو نومبایه ښځه ده آمنه صاحبه احمدیت یې قبول کو او وایي چې ما یو بیل نظام ولیدو په احمدیت کې چې د نورو مسلمانانو نه مختلفه و په مالی نظام کې د هرې چندې رسید ورکړی کېږي چې بل چېرته نه میلاویږي دوی وایي چې په نومبر کې معلم صاحب خطبه ورکړه د جمعې او د وقف جدید چندې باره کې تحریک کړی و چې ما سره چې څومره پیسې وې ما په چندې کې ورکړې زما د کور حالت بهتره نه و لور مې بیماره وه ماشوم یې کېدو د هسپتال ته د بوتلو ضرورت پېښېدی شو کور ته چې ورسېدم نو د ماسخوتن لمونځ نه پس ما ته د یو تن فون راغلو هغه د 2 کالو نه څه کله زما نه پیسې اخیستې وه رابطه یې نه کوله او ما نه هېر و چې اوس په دغه خیال چې دا به اوس نه واپس کېږي نو بهرحال هغه فون وکړو معافي وغوښته او وجوهات یې راته وښودل او پیسې واپس کړې 2000 نو دوی وایي چې دا د کوم د مال قرباني چې ما کړې وه خپل ضرورت مې چې په شا پرېښی وو نو خدای پاک زما مدد وفرمایلو دا یې نه پسته په فوري طور دوی ته ضرورت پېښ شوی لور هم د هسپتال ته نه بوتلو او خدای پاک فضل فرمایلی او دغه شیانو د هغې علاج هم وشو نو خدای پاک په نوي راتلونکو کې هم دا سوچ پیدا کوي لګیا دی چې مال د خدای پاک له طرفه راځي او دا سوچ صرف هم په یو احمدي کې وي نایجر یو بل ملک دی نن سبا هلته حالات هم ډېر خراب دي دوی وایي چې موږ د مراوي ریجن یو کلی او هغه ځای دوره هم کړې وه معلم صاحب دا ویل لګیا دی د چندې تحریک هم وکړو نو خلکو د خپل تر وسه په وقف جدید کې برخه واخیستې یو غیر احمدي وي چې تاسو زموږ د کلي غریبانانو نه پیسې اخلي لګیا یې حالانکې تاسو ښه خبرې چې زموږ د ملک چې کوم معاشي حالات دي څومره خراب دي او نور اسلامي تنظیمونه دي چې خو د خلکو لپاره څه نه څه راوړي لګیا دي او تاسو د دوی نه غواړئ معلم صاحب وایي چې دې نه مخکې چې ما څه جواب ورکړی وی د هغه کلي یو احمدي و چې ودرېد او ډېر په جوش یې دا ویل شروع کړه چې نور اسلامي جماعتونه چې دلته راځي نو ټیک دی چې څه مدد کوي فلاحي
خو آیا یو اسلامي تنظیم به موږ ته چېرته اسلام باره کې څه ښودلی دي هغوی فلاحي کارونه خو وکړي ولاړ شي خو جماعت احمدیه موږ ته دین ښیي او دوی دلته پیسې اخیستلو نه دي راغلي دا معلم صاحب بلکې موږ ته دوی د هغه د مال د قربانۍ د هغې جذبې ترغیب لپاره راغلي دي چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې صحابه هم وړاندې کړی وي د مال قربانۍ او د دې په ذریعه صرف په دنیا کې نه بلکې آخرت کې به موږ اجر ترلاسه کولی شو نو دا ادراک دی د احمدیت قبلولو نه پس ته په هغې کې چې کوم خدای پاک پیدا کړی دی د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره قرباني ضروري ده او بیا د خدای پاک فضلونه هم ډېر کېږي نو بهرحال دا چې واورېدو نو هغه احمدي ملګري بیا خاموشه شو نو څومره ښایسته مخلصین د دنیا په هر ګوټ کې خدای پاک حضرت مسیح موعود له ورکړي دي یو اوږد فهرست دی حضور فرمایي ما لپاره دا ګران و چې زه چا ذکر نن پرېږدم او چا ذکر وکړم بې شمېره داسې واقعات دي خو بهرحال د وخت مطابق ما نشو اخیستی خو د کومو خلکو ذکر چې ما پرېښودو د هغې د اخلاصو په وفا کې هم څه کمي نشته دغه خلکو د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره دا قربانۍ ورکړي دي خو خدای پاک هم قرض نه پرېږدي بلکې د هغې قربانۍ قبلوي او د هغې په ایمان کې د اضافې دا سبب جوړوي حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زما ګرانو ملګرو زه تاسو له دا یقین در کوم چې خدای پاک ما له یو رښتونی جوش ستاسو د همدردۍ لپاره رابخلی دی او یو رښتونی معرفت ستاسو د ایمان او د عرفان د زیاتۍ لپاره مال راکړی شوی دی او ستاسو ذریت د دغه معرفت ډیر زیات اجت لري نو ځکه زه دې لپاره چاک ولاړ یم چې تاسو خپل چې کوم طیب اموال دي هغې په دغې په ذریعه د دینی مهماتو کې مرسته وکړئ او هر تن چاله چې خدای پاک چې ورسونه وسعت او طاقت ورکړی دی او مقدرت هغه د په دغه لاره کې دریغ نه کوي او خدای پاک او د هغه د رسول نه د خپل اموال مقدم نه ګڼي زیات او تر څو چې زما په امکان کې دي د تالیفاتو په ذریعه دغه علوم برکات اشیاء د یورپ په ملکونو کې به زه خورم چې کوم د خدای پاک رومال راکړی دي نو دغه د مال قربانو په ذریعه حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه د اسلام د اشاعت چې کم کار به کېدو هغه کېږي لګیا دی او د افریقې چې کم غریبانان او د کمو وسایلو لرونکي احمدیان دي هغوی دې نه باوجود هم د خپل د قربانو د اعلی معیارونه قایمولو لپاره داسې نشو متحمل کېدی چې هغوی د اسلام د تبلیغ او د اشاعت لپاره په خپلو ملکونو کې په اعلی رنګ کې کارونه کړي وي نو ځکه د یورپ او د امریکې وغیره چې کوم ملکونه دي مالداره نو د هغې د وقف جدید د پیسو ډېره برخه په دغو غریبو ملکونو کې د سلسلې د ترقۍ چې کوم کارونه دي په هغې کې خرج کېږي خدای پاک د دغه ټولو په زړونو کې د ایمان او د یقین او د دوی په مالو نفوسو کې د برکت واچوي دا چې په کوم رنګ کې چې دوی د جماعت لپاره قربانۍ کوي او هر وخت د لپاره تیار وي حضور فرمایي چې دا وخت د وقف جدید د نوي کال له اعلان سره به زه د دنیا د مختلفو د دنیا د ملکونو چې کوم د قربانۍ جایزې دي هغه هم وړاندې کوم چې عموما چې کوم روایت دی د خدای پاک په فضل د وقف جدید شپږم کال ختم شو او 28 کال شروع شوی دی د خدای پاک په فضل جماعت احمدي عالمگیر د دغه کال دوران 1,49,140,000 پاونډز د مالی قرباني وړاندې کړی دی یعنی تقریبا 14 میلیونه پاونډز او دا وصولي د تیر کال په مقابله کې 18,000 پاونډ زیاته ده د برطانیې سخت کال په د مجموعي وصولۍ په لحاظ لومړی پوزیشن دی بیا کاناډا ده کاناډا هم ښه اضافه کړې ده او دوی په شاملونو کې اضافه کړې ده دا دې کله دې ډېره لویه خوبي ده بیا جرمني دی په 3 نمبر بیا په 4 نمبر امریکا پاکستان هندوستان آسټرالیا بیا د مشرق وسطا یو ملک دی انډونیشیا بیا د مشرق وسطا یو جماعت دی بیا بیلجیم دی
د افریقې په جوماتونو کې په وړومبي نمبر دی موریشس، بیا غانا، بیا برکینافاسو. د برکینافاسو حالات هم حالانکه ډېر خراب دي، خو باوجود له دې د دې درېیم پوزیشن دی په افریقې کې. بیا تنزانیا، نایجیریا، لایبیریا، بیا ګیمبیا، مالی، یوګنډا، سیرالیون. د شاملینو د تعداد په لحاظ د خدای پاک په فضل سږ کال 440,000 نوي مخلصین شامل شوي دي او 15,50,000 د دې شمیر دی. د نوي شاملینو د اضافې چې کم کوشش شوی دی په دې کې کینیډا په وړومبي نمبر، بیا تنزانیا، بیا کیمرون، بیا ګیمبیا، نایجیریا، ګنی بساو، کونګو کنساشا. او د برطانیې چې کم 10 جماعتونه دي لوی د وصولۍ په لحاظ پای کې فان هم په وړومبي نمبر، بیا بوسټر پارک، بیا والسال، بیا آلډرشاټ ساوث، بیا اسلام آباد، جیلینګم، ایش، چیم ساوث، یویل او هزلو ساوث چې کوم. بیا ریجنز چې کوم دی ای کې بیت الفتوح په وړومبي، بیا اسلام آباد دی، بیا میډلینډز، بیا مسجد فضل، بیا بیت الاحسان. د دفتر اطفال په لحاظ وړومبي 10 جماعتونه دي آلډرشاټ ساوث، فونهم، بیا آلډرشاټ نارث، ایش، اسلام آباد، رویمپټن، یویل ساوث، چیم، مانچسټر نارث، برمنګم ویسټ، برډفورډ ساوث. او په وړو کې جماعتونو کې سپین ویلی، کیتھلین، نارث ویلز، نارث هیمپټن، سوانزي. د کینیډا چې کوم امارتونه دي نو بیا کې په وړومبي نمبر 1 بیا کیلګري، بیا پیس ویلیج، بیا وینکوور، بیا برمپټن ویسټ او بیا ټورنټو. 10 لوی جماعتونه د دې دي ملټن ایسټ، ملټن ویسټ، هیملټن، ایډمنټن ویسټ، ډرهم ویسټ، اټوا ویسټ، ریجاینا، هنسفیلډ، ایبټفورډ، نیو فاونډلینډ. د دفتر اطفال چې کوم امارتونه دي نو 1 په وړومبي نمبر، بیا پیس ویلیج، بیا ټورنټو ویسټ، بیا وینکوور، بیا کیلګري او میسیساګا. په جماعتونو کې د دفتر اطفال کې ډرهم ویسټ په وړومبي نمبر، بیا ملټن ویسټ، حدیقه احمد، مونټریال ویسټ، هیملټن ماونټن. د جرمني چې کوم امارتونه دي پای کې هامبرګ په وړومبي نمبر، بیا فرانکفرټ، بیا ویسبادن، بیا ګروزګراو، ریډسټډ. ولس جماعتونه چې کوم دي د وړومبي ای کې په اپای کې رودرمارک، روډګاو، نیدا، فرینډبرګ، فلورنسهایم، نویس، ماینز، مهدی آباد، اوسنبروک، اوبرلین او کوبلنز. په دفتر اطفال کې منهایم په وړومبي نمبر، بیا ډیټسن باغ، بیا هیسن ساوث ویسټ، راینلینډ فالس ویسټ. د امریکې 10 جماعتونه دي په وړومبي نمبر، لاس انجلس، بیا میریلینډ، نارث ورجینیا، سیټل، سیلیکون ویلی، بوسټن، آسټن، اوشکوش، وینسوټا او پورټلینډ. په دفتر اطفال کې سیټل، لاس انجلس، میریلینډ، ساوث ورجینیا، کلیولینډ، آسټن، سیلیکون ویلی، اوشکوش، انډیانا، زاین. په پاکستان کې چې کوم وړومبی پوزیشن دی وړومبی لاهور، دویم رباط، دریم کراچي او چې کوم د ضلعو پوزیشن دی په بالغانو کې نو اسلام آباد. دا جماعتونو کې د ښارونو په حساب مخکې ما ویلي وو. اوس د ضلعو په لحاظ اسلام آباد په وړومبي نمبر، بیا فیصل آباد، گوجرانوالا، گجرات، سرګودا، عمرکوټ، ملتان، حیدرآباد، میرپور خاص، ډیر غازي خان. د اطفالو د دریو لوی چې کوم جماعتونه دي هغه لاهور په وړومبي نمبر، بیا رباب په دویم نمبر او کراچي په دریم نمبر. د اضلاع پوزیشن په دفتر اطفال کې داسې د اسلام آباد په وړومبي نمبر، فیصل آباد، ناروال، سرګودا، عمرکوټ، گوجرانوالا، میرپور خاص، گجرات، حیدرآباد، شیخوپورا.
پاکستان کې باوجود د دې چې د کرنسۍ قیمت ډېر زیات پرېوتی دی د خدای پاک په فضل دوی ډېره زیاته اضافه کړې ده او ډېره قرباني دی کړې ده. د هندوستان چې کوم لس صوبې دي نو په لومړي نمبر کیرالا، بیا تامل ناډو، بیا جموں کشمیر، تلنګانه، کرناټکا، اڑیسا، پنجاب، ویسٹ بنگال، دلی، مهاراشټرا. او د وصولۍ په لحاظ چې کوم لس جماعتونه دي نو پکې لومړي نمبر باندې حیدرآباد، بیا کویمبټور، قادیان، کالیکټ، منجیری، بنگلور، ملیا، پلیالم، کلکتہ، کیرولای او کیرنګ. په آسټرالیا کې د بالغانو چې کوم جماعتونه دي پای کې ملبن، لینګ وون، کاسل هیل، مارسټن پارک، لوګن ایسټ، ملبن بیرک، پینریتھ، پرث، ملبن کلایډ، پاراماټا، ایډیلیډ ویسټ. خدای پاک دې د دغو ټولو په اعمالو په نفوسو کې بې انتها برکت واچوي. حضور فرمایي د فلسطین لپاره خو زه دعا تحریک کوم، د هغوی یاد لري په دعاګانو کې، په خپلو حلقو کې، په خپل د ملګرو په حلقه کې د هغوی له حق لپاره آواز پورته کوي، خلکو ته وایي، په خاص طور سیاستدانانو ته مخکې ویلي وو چې د اسرائیل حکومت خو د خپل د ظلمونو نه منع کېدونکي نه ده، د اسرائیل حکومت خو د خپلو ظلمونو نه منع کېدونکي نه دی، خو اوس هغوی خپلو فوجیانو له هم دا پیغام ورکړی دی چې دا کال 2024 دا د جنګ کال دی. نو خدای پاک دې په فلسطینیانو رحم وفرمایي. او اوس دا ویلي کېږي چې علاقې کې په خطې کې د جنګ خورېدو خطر ده او عالمي جنګ هم کېدی شي. د بیروت خواوشا کې هم هغوی بمباري شروع کړې ده او دوی زیاتېږي لګیا دي او په ظاهر د امریکې حکومت دوی ته وایي هم لګیا دی چې محدوده کوي خپل جنګ هم، خو دا صرف الفاظ ښکاري، ډېر ته توازونه دي د دې. اصل منصوبه خو د دوی هم دا ښکاري چې د غزا نه د فلسطینیان بې دخله کړی شي او په د هغوی په ځمکه باندې قبضه وکړی شي. خدای پاک د په فلسطینیانو رحم وفرمایي او په مسلمانانو د رحم وفرمایي، دوی له دې څه عقل او پوهه ورکړي چې دوی د دې طرف هم لږ غور وکړي او د زمانې امام چې کوم اواز دی هغه دې واوري او ودې مني. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.